پکار دی چې مونږه دا واخلو. دقسې دین علاوه د دعوت اسلامی منځ متعلق او اوداسه متعلق طهارت متعلق باقاعده کتابونه ملاویږي ښه آسان اردو کې او پښتو کې چې مونږ هغه هم مطالعه کو او که هغه نه وي نو الحمدلله دعوت اسلامی د منځ 7 ورځو کورس کوي. منځ 7 ورځو کورس کوي. تا زمونږ قبل کسان راغلي هغه شاه صاحب ته ووایه کس پته ته راوغواړي جومات کې ورته راغونډ شئ 7 ورځې به تاسو د منځ کورس وکړي. منځ کورس دې نه علاوه زمونږ میادم اسلامیونه راغلي هغه هم راغونډ شئ او خپل جومات کې به مونږ یو کس ته راشي عالم به وي انشاءالله هغه به تاسو ته د منځ پریکټیکل طریقه وښایي چې منځ کې به لاس چېرته نیسئ منځ کې به په فلاني ځای کې چېرته ګورئ دا مونږ ته پته نشته. نو دا ګوره چې څنګه مونږ کاروبار متعلق تپوسونه کوو یو ځای او بل ځای ته ځو ورپسې او یاره کم ځای کې به زه ډېرې روپۍ ګټم کم ځای کې به زه په اسانۍ سره ګټم دنیا والا خو به تېره شي. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي دنیا ختمېدونکې ده. فرمایي ختمېدونکې پسې منډې مه وهئ آخرت راتلونکی دی هغه راتلونکې پسې منډې ووهئ. خو افسوس دا دی چې مونږ دې ختمېدونکې پسې منډې وهو او هغه راتلونکی ورځ چې دی هغه راتلونکی دنیا چې دی هغه راتلونکی زندګي چې دی هغه مونږه پرېښودې ده. نو داسې نه دي کول پکار. عبادت کې غور کول پکار دی. دا نه چې عبادت دې هم کړی ځان دې ستړی کړی او الټا عذاب مستحق هم شي. واورئ حضرت عمر بن دینار رحمت الله علیه فرمایي یو سړي خور مړه شوه خور یې ښخه کړه چېرته دنه د پیسو یوه تیلۍ قبر کې پاته شوه. بیا ورپسې راغی قبر نه خښتې لرې کړې چې څنګه یې کولاو کړو او لاس یې ور دننه کولو نو داسې اور و چې د ده لاس یې ور وسېځلو. بس په طریقې هغه بند کړلو راغی کور ته په منډه باندې زړه یې درزېږي په سترګو کې اوښکې دي انتهایي غم نه ډک دی. مور خواته کېناستو مور ته وایي ای زما مورې دا راته ووایه زما خور عمل څنګه و زما دا خور چې ځوانه خور ما ښخه کړه دې عمل څنګه و وی ولې بچیا وی زما مورې ما د خپلې خور په قبر کې اور کتلی دی د دې قبر چې دی له اور نه ډکو دی په اور کې پرته وه. مورې چې واورېدلو هغه هم په ژړا شوه او وی افسوس د ستا خور به په منځ کې سستي کوله د ستا خور به په منځ کې سستي کوله قضا به یې کولو او کیدای شي بې خیالۍ سره بې اودسه کړی او بیا د ګاونډیانو خبرو ته به یې غوږ نیولی و چې دا ګاونډیان څه وایي. ما عزتمندو مونږ کې څوک دی چې په مونځ کې سستي نه کوي. داسې کسان به چې میاشت پکېږي سهار مونځ بیا نه یې کړی داسې کس به وي. نو ما عزتمندو اخر مونږ کمې خوا ته روان یو دا ولې مونږ دومره وبال دومره نقصان په سر باندې اخلو چې مونږ مونځ نه کوو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای من ترک صلاتا متعمدا کتب اسمه علی باب النار. فرمای څوک چې په کس باندې یو مونځ پرېږدي دوزخ په دروازه باندې د ده نوم ولیکلی شي. مونږ خو روزه نه کوو. نو ما عزتمندو نه دي پرېښودل پکار. بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں عمر میں چوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آہ غفلت سے باز کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ما عزت مندو قرآن مجید فرقان حمید پدیشتمہ سپارہ سورہ معون آیت نمبر 4 اور 5 کا اللہ فرمائی فویل للمصلین اغ منز کونکو دا پارا خرابی دا الذین هم عن صلاتهم ساهون اغا خلق چه خپل منز نه غافل پراته دی دے منز کونکو لرا سشای دے خرابی دا. مفسر مشہور حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرمائی منز کل نه کول منز کے پابندی نه کول منز په صحیح وخت نه ادا کول منز صحیح طریقې سره نه ادا کول منز په شوق سره نه کول منز په کس سره پرېښودل په منز کې سستی کول دا ټول د منز پرېښودلو صورتونه دي. مخکې پښتانه خو په منز کې پابندي وه خو نن هغه پښتون نشته نن هغه پښتون نشته چې عبادت سره شوقي. لاړ شئ وګورئ خدای ذات قسم زمونږ سهار کې جوماتونه شاړ پراته یا 15 کسان زیات چا ډېر زوري 10 کسان. ولې ما عزت مندو اخر مونږ کومې خوا ته روان یو خپل رب ته به څه جواب ورکو. منقول دی چې قیامت په ورځ باندې به یو سړی ودرولی شي
او دته به الله د جهنم حکم وکړي، دی به وایي یا ربه په څه وجې سره مې جهنم ته لیږې؟ الله رب کریم به ورته فرمایي چې په دې وجې سره چې تا به مونځ وخت تېر شو بیا به دې کولو. لکه ته چې زمانې تېرې شوې سهار قضایي کوې، زمانې تېرې شوې ته قضایي مونځونه کوې، ستا په سترګو کې کله هم اوبه نه راځي، تا غیرت کله هم نه راپورته کوي چې یاره بس که که نه. او بیا الله ښه دی تا ته رزق درکوي، بیا الله تا ته سزا نه درکوي. او دویم په دې وجې سره چې تا به زما د نوم دروغو قسمونه خوړل. داسې ډېر خلک دي خبرې سره قسم دی، یاره په الله مې دې قسم وي، یاره خدای مې دې ووهي. نو دا هغو خلکو دپاره هم مقام دی چې ګورې بغیر د ضرورته قسم خوړل دا ستا او ما جهنم ته تک ذریعه کیدای شي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی یو سڑی عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم تا پٹولو کارونو کے زیاد خوخ او بہترین کار سشے دے وورے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا پوارا کارونو کے خوخ کار سشے دے. اوس واوره څه جواب ورکړو؟ محبوب ورته فرمایي مونځ په خپل وخت کې کول، مونځ په خپل وخت کې کول. او وی فرمایل څوک چې مونځ پرېږدي د دغه سړي دین نشته دی، ولې چې مونځ چې دی دا د دین ستنه ده، مونځ د دین ستنه ده. کم سړی چې مونځ پرېږدي دغه سړي دین نشته دی. نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې مونږه لدینه توبه وباسو او الله په بارګاه باندې له زړه سره توبه تایب شو چې بیا به انشاءالله مونږ مونځ نه قضا کوو. دقسې حقوق العباد په معامله کې به مونږ خیال ساتو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی په خدمت کې څه خلک حاضر شو او عرض کړو مونږ حج په سفر باندې روانو، مقام صفا باندې زمونږ قافله کې یو سړی مړ شو چې کله مونږ د دې پاره قبر وکیندلو، د قبر چې مونږ کیندلو په قبر کې مار ښکاره شو. بیا هغه قبر مونږ پټ کړلو، بل مو ورته وکیندلو، بل کې هم دقه شانتې مار ناسو. قربان اوس مونږ تا په خدمت کې راغلی څوک؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دا د دغه سړي د خیانت سزا دی چې ادب کولو. بس یو قبر ورته وکیندی وروای چوي دا د دغه سړي هغه عمل دی چې د مسلمانو سره خیانت کړی دی. نو ما عزتمندو نن مونږ پردي حقونه خورو، نن مونږ پردی مال خورو، خو غور کول پکار دی چې دا به دے وجود نہ ادا کی. قرآن کے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ او اللہ رسول سره خیانت مه کوئ، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، او تاسو په کس سره امانتونو کې خیانت مه کوئ په داسې حال کې چې تاسو ته پته وي. نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ له دې نه ځان وساتو. دقه شانتې ناپ تول کې کمی چې دی زمونږ معاشره کې خلک په دې کې هم سستی کوي، نو هغه هم سخته سزا دی. دې نه علاوه د بل چا حق په څه قسم معامله کې چې وي مونږ ته پکار دی چې هغې نه هم مونږ خپل ځان وساتو. ولې چې قبر د تیارو ځای دی، قبر د تیارو ځای دی، قبر د تنګۍ ځای دی، قبر د پریشانیو او قبر د عذابونو ځای دی. حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ با چې کله قبرستان خواته راغی نو جوخ پکې نستلو او دومره بیا وجړل چې ګیره مبارکه او د جولۍ چې د هغه به د اوښکو نه ډکې شوې. چا تپوس وکړو قربان د قیامت بیانی، پل صراط بیانی، جهنم ذکر کېږي، تاسو دومره نه جاړئ، خو دې قبر خواته چې تاسو راشئ دومره ولې جاړئ؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا دې له جهته چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم نه ما اورېدلی دي راته وی چې اے عثمان دا د آخرت په منازلو کې، آخرت امتحان په ځایو کې اولنی ځای دی. کم سړی چې دلته کامیاب شو مخکې هم کامیاب دی، او چا چې دلته سر وخوړلو دلته ناکام شو مخکې هم ناکام دی. زه ځکه جاړم عثمان ما ته پته نشته چې زه به دلته کامیاب شم که به نشم کامیاب. ما عزتمندو هغه خلق نبی علیہ السلام فرمایي یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل، او فرمایي عثمان مانه څلور ځله په روپو باندې جنت اخیستی دی،
عثمان مانا سلور زله په روپو باندې جنت اخیستی دی. داسې عظیمه هستی چې قرآن تلاوت کوي او شهید شي، آغا دومره فکر کوي، دومره آخرت یاد لري. آغا هستی چې حضور خپل یکې بعد دیګرې دوه لوڼه په نکاح کې ورکړي او تا او ما خو د 15مې صدۍ خلک یو، مونږ ولې غور نه کوو؟ ولې خپل آخرت نه ښایسته کوو؟ ما عزتمندو قدرمندو سستی نه دي کول پکار. څومره چې مونږ دا بیان کې واورېدل، انشاءالله دا نیت کو چې مونږ به په دې باندې عمل کوو. انشاءالله مونځ به نه قضا کوو. انشاءالله تاسو خو انشاءالله هم آرام سره اوچت اواز سره انشاءالله وایم. انشاءالله مونږ به بیا مونځ نه قضا کوو. انشاءالله جمع سره مونځ ادا کولو کوشش پکو او د پیشاب کترو نه به ځان ساتو، غیبت نه به ځان ساتو، د بل چا حق خوړلو نه به هم ځان ساتو او د الله رب کریم دا تابعدارۍ د فرمانبردارۍ کارونه به کوو او نافرمانۍ نه به ځان ساتو. زما خوږو خوږو اسلامیانو، الحمدلله تبلیغ قرآن و سنت عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت